ما د مکین جلسې او د جرګې په حق باندې ویډیو ته ځان برابرو د هغې غږ پورته کول ته مې ځان سیټ کوو چې څنګه مې د بل موبایل کې کمنټونه چیک کول شروع کړل. مولانا خانزیب ول دې دنیا څخه سترګې پټې کړلې ولاړو په شانډۍ موړ کې پې اټیک وشو. وپوښتنو د شانډۍ موړ دې کې هر قسمه قتل عام شوی دی خو اوس پکې هستي لاړه او دا څه دپاره پکې لاړه. دا اصلي کې د مکین کومه جرګه چې اوس راټولېږي ډېر په بارې مقدار باندې خلک راغله ولته ورته نیټ هم بند دی د هغې باوجود هم د هغه ځایګي خلکو هڅه کړې ده په نیټ طریقې ډېرې خبرې ترې راویستلې دي او هغه جرګه چې کومه ماشاءالله ډېره کامیابه روانه نو د هغه جرګې د ناکامه کولو دپاره او د پښتنو مخ اړولو لپاره د مولانا خانزیب صاحب دا پلانینګ شوی دی. د مولانا خانزیب صاحب په باجوړ کې دلته وجنه دا د هغه مکین د جرګې مخ واوښتو. اوس په ټول خلک په مولانا خانزیب صاحب بشي او شهادتونو په فضیلتونو بشي په دې به څوک نه ګوري چې د دې شهید په کورنۍ باس کول غواړي په قاتل باس کول غواړي په مظلوم به چې کوم ظلم وشو په دې باس کول دا اوس به زموږ مولیان او زموږ د خلک به اوس د شهادتونو فضیلتونه شروع کړي. شهادتونو فضیلتونه پرېږدوئ اوس په قاتل باندې باس کوئ او د مظلوم په کورنۍ اوس باس وکئ او په دې کې اول سر د ریاست پاکستان قاتل دویم نمبر باندې واکدار قاتلان.